ملګرو تاسو دا ویډیو ګورئ بیا راسره خبرې کوم. ملګرو تاسو دا ویډیو وکته، اوس تاسو دا ویډیو ګورئ. ملګرو تاسو دا دواړه ویډیوګانې وکتې. موټر والا څومره په غلط طریقه در ووتو او څومره غټ تکلیف یې جوړ کړو. دا ګوره دوه ټریلې یا دوه ګاډي په غټ ګاډي په خپلو کې وجنګول، نو څومره غټ تکلیف یې جوړ کړو. او بیا تاسو وګورئ دا موټر والا جلای والا هم د روډ ته ووتو، نو ده هېڅ نقصان جوړ نه کړو. ولې جوړ نه کړو چې دی چې راووتو نو ده شاته وکتل، روډ یې صفا کړو، د هغې نه پس دی روډ ته راووتو. او بل دا ګاډي والا چې کوم دی نو ده روډ ته ونه کتل او دی راووتو، نو څومره غټ نقصان یې جوړ کړو. وګوره د ټریلې والا چې کوم دی دی بچ کولو ځان چې کوم دی نو ځان یې خراب کړو، خپل تاوان یې وکړو، جسماني تاوان به یې هم کړی وي، مالي تاوان به یې هم کړی وي او دی چې کوم دی نو بچ کړو. نو لحاظ د ټولو ته ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ چې کله هم روډ ته راوځئ نو غیر چاپېره ګورئ چې یاره په روډ باندې ګاډي خو نشته دی، چې کله روډ مکمل طور باندې صفا وي نو بیا هله روډ ته راوځئ.